पाकिस्तान कुवैत सره هم دفاعي معاهده کوي جی کویت غواړي چې پاکستان سره دفاعي معاهده وکړي د دې خبرې انکشافات رائټر میگزین کړی دي رائټر یو داسې میگزین دی چې د همیشه صحیح خبره کړې ده یعنی د درو خبرونه نه چاپ کوي نو رائټر میگزین دا داوا کړی ده چې کویت اوس پاکستان سره دفاعي معاهده کول غواړي لکه څنګه چې سعودي عرب پاکستان سره دفاعي معاهده کړي په سعودي عرب چې څوک جګړه جنگ کوي نو د پاکستان آرمي وایي چې دا په سعودي عرب سره په پاکستان باندې حمله ده که په سعودي عرب بد ورځ ناراضي نو د پاکستان آرمي به سعودي عرب سره ودرېږي ځکه دی ډیل شوی دی نو اوس کویت چې کوم دی غم غواړي چې پاکستان سره دفاعي معاهده وکړي دې کې د پاکستان څومره فایده ده د کویت پکې څومره فایده ده نو په دې باندې په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبرې کوو او دې نه علاوه بحرین چې کوم دی هغه هم غواړي چې پاکستان سره دفاعي معاهده وکړي د پاکستان پکې بل لیبل ده او د پاکستان آرمي پکې بل لیبل ده او دا د مونږ دپاره د خوشخبرۍ خبره ځکه ده چې د پاکستان آرمي په دنیا کې نور هم مشهوره کیږي یعنی د پاکستان آرمي یو عزت سیوا کیږي په دنیا کې په ایشیا کې خو نور ملکونه شته کنه انډیا شته چې زموږ غټ کمپیټیټر دی بنگلاديش ته سریلانکا شته د غي آرمي سره ولې معاهده نه کوي چې د پاکستان آرمي سره معاهده کوي او د پاکستان آرمي کې بس ویني کنه سعودي عرب هم ورسره کړی ده اوس کویت چې کوم دی هغه هم لګیا دي په دې باندې خبرې اترې روانې دي چې پاکستان سره دفاعي معاهده وکړي دفاعي معاهدې مطلب دا دی چې په کویت باندې سخت ورځ راځي نو پاکستان به ورسره شانه بشانه ولاړ وي د پاکستان آرمي بشانه بشانه ولاړی د کویت چې کوم اصله ده هغه د کویت آرمي او د پاکستان آرمي په یو ځای باندې استعمالي او جنگ به کوي دفاع به کوي جی اوس د معاهدې سره پاکستان ته څومره فایده ده په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو جی یو فایده خو خلیج ملکونو نه سره ښه تعلقات ساتل دا پاکستان دپاره خوشاین ذکره چې په دې خلیج ملکونو کې پاکستانی مسافر ژوند کوي نو دای سره ښه تعلق ساتل د پاکستانو مسافرو دپاره ښه خبره ده بل خلیج ملکونو سره د پیسه عرب ملکونو سره د پیسه او دغه پیسه چې کومه ده د پاکستان ته دی ورکوي د په ډیفینس کې هم لکه اوس دی معاهده کوي نو د دې به ډېره غټه پیسه پاکستان آرمي ته ورکوي ور بیا که چېرې خلیج ملکونه د پاکستان دفاعي یاران دوستاني نو که پاکستان ته د پیسې ضرورت راځي نو پیله به هم دی ته وځي دی نه به پیسې راخلي بل غلامۍ نه به خلاص شي دا وخت دغه خلیج ملکونه چې کوم دي د دغه خلکو د غټو خلکو د امریکې وغیره چې کوم دي غلامان دي دلته د هغوی اډې امریکې نه سر نشي اوچتولی بل ټول انویسټمنټ چې کوم دی دی د امریکا کې کوي جي خلیج ملکونه چې کوم دي ریسنټلی 2,000 ارب ډالره چې کوم دی په امریکا کې انویسټ کړي دي نو 2,000 ارب ډالرو په ځای چې 500 ارب ډالر هم په پاکستان کې انویسټ کړي نو پاکستان ته سرمایه کاري راتلو سره سره د پاکستان معیشت د پاکستان عوامو ته غټه فایده ده دې سره د پاکستان اکانومي مضبوطیږي که چېرې دغه فارنر انویسټمنټ پاکستان ته راځي دغه عرب او خلیج ملکونه په پاکستان کې انویسټمنټ وکړي بل دفاعي بجټ کې به پاکستان اضافه راځي او پاکستان دفاعي سیستم به نور هم مضبوط شي یعنی دی به خامخا چې دی دفاعي معاهده وکړي نو اسلحه به اخلي راکټې وغیره یا جهازونه وغیره جنگي جهازونه نو به څوک اپریټ کوي خو د پاکستان آرمي به ول اپریټ کوي که نه دې سره د پاکستان دفاعي نظام هم سټرانګ کیدی شي جی